لا تصور یا مجهوله یا معلومه. که مجهوله که معلومه یا شان نحال یا هو ضمیر نحال. شان کې دوه احتمال شو، یو لا یتصور مجهوله، یو لا یتصور معلومه. هو ضمیر کې دوه احتمال شو، یو لا یتصور مجهوله، یو لا یتصور معلومه. التصور څلور معنی دي، بالکنا بکنی، بالوجه بوجی. نو څلور چې څلورو کې ضرب کې یعنی هر یو کې څلور معنی رااله، څلور احتمال او هر یو کې څلور معنی رااله. بالکنا بکنی بالوجه بوجی، نو ټول احتمالات شپاړس دي. او دا ټول احتمالات چې شپاړس دي، بعضې داسې دي چې نفي ټیک ته لا تصور سره مدح ده پکې. مدح دا ده چې رب سره خاص ته نفي یا شان سره خاص ده. نفي صحیح ده په دلیل، مدح ده پکې. وجه د مدح دا ده چې دا رب سره خاص ته ده نفي یا شان سره خاص ته ده نفي، خصوص وجه دا مدح ده. بعضې داسې احتمالات دي چې نفي ټیک ده په دلیل، خو مدح پکې نشته، ځکه رب سبحانه یا شان سره خاص نه وي، نورو ته شامل دي. بعضې داسې احتمالات دي چې نه نفي صحیح ده نه مدح شته پکې. نه خو نفي صحیح ده، دلیل غلط ده. بیا چې نفي نه وي صحیح، بیا خو مدح خود نه وي پکې چې دا د مدح قابل وي، چې نفي له سره صحیح نه ده. نو دا شپاړس احتماله شو. اوس د شپاړسو احتمالو مونږ تفصیل کوو. اول دا چې لا تصور مجهوله شان نه حال کې، دا شان والا سان دي، دا به مخکې وای. هو زمینه چې حال کې دا ګران دي. لا تصور شان نه اوس مونږ شروع کوو چې لا تصور مجهوله شان نه حال کې. اوس دا څه معنی ده؟ فالکون د شان کې لا یتصور چې دا متصور نه ده، دې تصور نه کېږي. بالکنا بکنی بالوجه بوجی، دا څلور تعریفات خو مخکې پرون ما ته کړي وو. بالکنا بکنی بالوجه بوجی، نو داسې معنی شوه. فالکون د شان کې لا یتصور چې دا نه ده متصور، دې تصور نه کېږي، نه بالکنها نه بکنی نه بالوجه نه بوجی. دا په یو تقدیر دا نفي ټیک ده، مدح ده پکې. په بل تقدیر نفي غلطه ده. که شان نه تفصیلا شان واخلې، نو تفصیلا شان غیر متناهي ده، ځکه د رب صفات شان دا د رب صفات فعلی دي. صفات فعلی هغو صفاتو ته وایي چې اضافت شوی مخلوق ته، لکه احیا بل ته حیات ورکول، احیا د زید ته حیات ورکول، لګوره زید ته اضافت شوی. احیا د امر ته حیات ورکول، اذلال د امر ته ذلت ورکول. نو شان صفات فعلی دي. صفات فعلی هغو صفاتو ته وایي چې اضافت شوی غیر ته، لکه احیا بل ته حیات ورکول، اماتت بل ته موت ورکول، اذلال بل ته ذلت ورکول. دا بل ته ذلت بل ته موت دا یې دا اضافت شو کنه، بل مضاف الیه. نو شان صفات فعلی دي، هغه صفات دي چې اضافت شوی دی مخلوق ته بالفعل. دا صفات فعلی غیر متناهی دي. یو احیا غیر متناهی دی، ځکه یو احیا تا ته حیات درده، دا یو احیا. ما ته را ده احیا، رب پر صفت احیا ده، ما ته حیات را ده، تا ته حیات درده، بل ته ورده، بل ته ورده، الا ما لا یتناهی، تر غیر متناهی پورې هر شي ته حیات ورده. انسانانو حیوانات څه کوي؟ ځمکې ته ورده، شګو ته ورده، ستورو ته ورده، اسمانونو ته ورده. الا ما لا یتناهی، تر غیر تناهی پورې. که دا دنیا لاړه شي بیا به آخرت
چې فکریان خو مونږ نه یو کنه چې آخرت نه منو ځان ته فکریان وایي دا نن سبا په کالجونو کې دي چې مونږ فکر شاه ولی الله والی څنګه لکه فکر شاه ولی الله والی داسې تفصیل اوس داسې ده نسبت شاه ولی الله ته کوي تفصیل دا ده چې نه قیامت شته نه جنت شته نه جهنم شته نه خدای پاک شته نعوذ بالله او دا څه خبرې دي دا علماء چې کوي د علماء قتلول واجب دي هغه دا عقیده ده چې دا علماء چې دي چې دا ټول قتل شي چې دا خلق عذاب نه خلاص شي دا خلک په بلا ککړ کړی دي چې دا جنت ته او دا جهنم ده جنت کم دا جهنم کم ده او دا زمکه اسمان دا قدیم دي الله نه مني خالق خالق دا واجب خبره ده د انسان او دا شیان د ستوري د اسمانونو د زمکه د حیوانات دا قیمتي دنیا دا عالم وجود ته چراغله ده دا بلا علت ته کایلت مخلوق ته کوم مخلوق علتي نو مخلوق کې اوچت انسان انسان ټول کائناتو کې اوچت ده ګوره په ټولو کائناتو د حکومت کوي جازونو باندې حکومت لاریو باندې تیلو باندې وضو باندې غویانو باندې لکه جان چې وخت میشو باندې لکه جان چې وخت ټول جهان باندې حکومت انسان کوي موټر دی لارې دی سکوټر دی دا ټول د انسان خدمت کوي انسان د سا اخیستل چې دی چې د سا واخلې واخلې بیا واخلې دې علم نشته تا څه علم ده تا سا څنګه تاخلې اخلې څنګه بیا واپس کیا څنګه هیڅ علم تا ته نشته جاهل مطلق خلق دا ما ګوت دا سره حرکت کدا ولې کوي دي کې څومره امور داخل دي په دې ګوتې په دې حرکت کې دي کې غیر متناهي امور داخل دي تقریبا دا ګوت چې صرف د یو ور حرکت کوي دي کې بشمیر علوم پراته دي ا بشمیر امور پکې داخل دي زه طالب تاسو نه وړو کوم کافیه مې ویل بيزي مې بوتلې وي خپل ازمکه ته هلته ونه ته وخته جمع ونه مې والا بيزو ته نا تبراله ما ولاس داسې نیولا اتبر مې دلته و دغه ځای مې ولدین اوس نه خرڅته ده سخت مې ولدا نه دا ګوته مې پریښو بس بیا کوڅو مې ځکه بیا خلاص کار نه کاو چې صفا مې کړه نه دا ګوته خو پرې وکنه چې دا ګوته مې دا څکړه نه دومره ډېر شانه به منډي واله سپین سپین شیان به پکې نری نری غټ غټ چې دا څه مې پوکړ کنه دومره ډېر شانه به منډي واله چې پاتې دا دومره ډېر شیان دي پکې چې بیا مې بیا دا څکړه بیا به دومره ډېر شانه منډي واله نه دا نه دا ګوته چې صرف دا څه حرکت کوي کنه دې کې بشمیر امور داخل دي واټه خرچه پکېږي اته ته علم نشته ایوه شګي علم نشته چې دا حرکت ولک او شرکایت وای ته قدم اخیستل ته سوچ وکې ته به حیران شې چې دا قدم څنګه اخلم ا دې کې څومره امور داخل دي دې باندې څومره خرچه کېږي دې کې بشمیر عضلات اعصاب غدد یو قدم چې اخلي یو دې باندې بشمیر خرچه کېږي دومره شیان حرکت کوي چې شمیر نه باري پس به ته قدم اخلي او دا ته منډه قدمونه اخلي تاسو پته نشته خپل مزي ولي چې دا ما قدم څنګه واخص دې کې څومره خرچه وشو دا جبه ته ولې خبرې کې دا ولې کوي ته علم شته دا څنګه کوي دا خبرې دا واز کم دي روزي یو ذره علم دې نشته یو ذره نو خبرې کې علم دې نشته ګرځي علم دې نشته خله ته خوراک کې تیرې دا څنګه تیریږي
چې ته بیمار شې بیا به تا ته پته ولګي دا بعضې خلک بیمارانی څه شی تېرولی نه شي څوک یې واپس کولی نه شي داسې بیماري په راشي چې څه شی نه شي تېرولی که بیا تېر کړي بیا په واپس کوی نه شي نو تا دا خپل بدن چې ده دا علومونه ډک ده تا ته یو ټکي علم نشته بس خپلې ډوډۍ ځپیا را ځپیا اوبه څښي برفونه دي شربتونه دي داسې نه وایي چې دا ما خولې څنګه تېروي دا څنګه تېرېږي او دا دې بیا له سره تپوس نه کړه چې د مرۍ نه اخوا شي که نه بیا تپوس نه کړه چې دا دې چېرته لاړ څه کېږي نو تا په ځان علم نشته نو انسان به څنګه خالق وي چې دا د ګوتې حرکت خالق نه ده دا د سترګو لیدلو خالق نه ده دا د خولې خبرو خالق نه ده دا د قدم اخیستلو مالک نه ده خالق نه ده علم یې نشته بیا خلق خو فرد علم ده چې علم د نه خالق چېرته نو ته چې د ذرې خالق نه یې خپل بدن کې پردی خو لا پرېږده بیا بل کوم مخلوق ته چا خالق ته قیمتي خو انسان ده دا د یوې ذرې خالق نه ده بیا بل کوم قیمتي مخلوق ته دې ووایي که نه هغه مخلوق ته ووایي چې زه یم قرآن خو اعلان ده چې مخلوق خالق نه ده نو هغه مخلوق چې وایي چې زه خالق نه دې ووایي که نه چې زه یم الله وایي زه یم مخلوق عاجز ده مخلوق ته دا سر راپورته کړی دی وایي چې زه یم دا فکریان هلک سم که دا شیشه دا په دې کالجونو کې دي خدای نه انکار کوي اوس طالبان داسې دي بعضې ځکه سبق خو تاسو نه وایو چې څه نه چې علم خو یې تر سره چې یو کالجي سړی خبر ته وکړي بس سیده مو غلط کړه کالجي ته غلط کړه دومره تونای تا نه جوړ شوی ده چې تا کالجي سړی غلط دی علامه مفتی محمود دوبه چې دلته په دې پاکستان را ننوته که نه دا ټولو فرقو به داسې چما کوله لکه مرغه چې چما کیا چا به آواز نه شوی اوچتولی یوې فرقې دومره علم ورسره علماء دیوبند سره دومره علم و چې عرب یې حیران کړي وه عرب وایي هغه وکړه اتفاق وکړه مخکې شاه عبدالعزیز په ده چېرې دا روضه به ویرانوو روضه اطهر د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث کې دا راځي چې په قبر به بنا نه کېږي حدیث دا ده صفا حدیث ده چې قبر باندې به بنا نه تعمیرات په قبر نه کېږي او نبی اقدس صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې تعمیر ده لہذا دا به ویرانوو بس دا حدیث ده که نه جم خو حدیث نه پېژنې خلاصه قیدیانې چې خلاصې چې لیکلي بس هغه وایي نور حدیث باندې نه پوهېږي اشاره پر هغه په حدیثو کې افغانستان ملکو ته نه اوچتې اوس یې اوچتې چې دا کومه دلته سبق وي تر اوسه یې نه اوچتوله ګوته چې دا چېرته دا خلاصې لیکلي دي چې نه دا جایز که اهل الحدیث نو په دې باندې خو حدیث ډک دی ترمذی په ډکه ده ابو داود په ډک ده سنن ټول په ډک دي په اشارې باندې صحیح حدیثونه خو دو خلاصه نیولې وکړه چې خلاصې کې ویلي دي که اهل الحدیث حالانکه افغانستان علم ته سلام دا خو پاکستانیان دي پاکستانیان په ټکي نه پوهېږي سبق نه وایي که علم که و افغانستان کې و لوی علما مټې عمر به ورکړی و علم ته داسې علما به مونږ هلته درس کړی دی که نه ملا عمر سره امیر المؤمنین سره هغه علماو سره به ناستو دومره علما چې عقل به حیران اوس هم افغانستان کې ښه علما دي ځکه هغو کتابونه ویلي تاسو خو یې نه وایه چې نه وایي به فکرایې به خامخا فکره کېږي چې لږ اعتراض سره باندې کوي که نه بیا به فکرایې ځان نه نه خبر خپل سترګو نه خبر خپل دماغونه نه خبر خپل جبې نه خبر خپل आवाज نه خبر
هلته خدای نه انکار کوي. انا لله و انا. دا فکران راغله، دا وزیرستان په ډک دی، دا کالجونه په ډک دی. هلته کالج وال راغلي وو پېښور ته، ګلبار نمبر 3 ته. زه هلته ورنه رمضان وم. اوس کالج وال وو شاه فیصل یونیورسټۍ نه راغلي وو. 14 کسه وو، ټول داسې تاسو غوندې هلکانو ګیرې مې کترېلې وې. اوس هغه استاد نه تپوسونه کوي، روجې مات باندې ناست استاد نه تپوس کوي. یو تپوس چې وکړي نو استاد خو جواب ورکړي. استاد دې په سوال نه پوهېږي له سره، ځکه دا خو باریک سوال کوي، الله متعلق سوال کوي، دلیل غواړي. دا سوال کوي چې دا زلزله کېږي، دا زلزله کېږي نو تا حدیث کې دا راځي چې دا ګناهونو وجه ده. دا ساینسدانان خو وایي چې دا ګیس ده. داسې یو سوالونه کوي، دغه قسم سوالونه کوي. خو زه غلی ناست یم، ځکه زه وایم چې استاد دا د جومات که نه، اوس که ته منځ کې خبره کوې دا ډېره بده خبره ده. ما نه کولی، زه غلی وم. ده ته جوابونه نه ورتلل، دی تونی و. تاسو غوندې و. اخیر دریم ځل باندې بیا ما ویله چې یاره اوس جواب ورکړه. نو ما جوابونه وشروع کړل، نو ټول ما ته متوجه شو. نو بیا مې دا زلزلې متعلق خبره ورته کوله. ما ورته ویل حدیث کې چې راځي چې ګناهو وجې نه دا ځمکه حرکت کوي. ګناهونه علت باعثه ده، باعث ګناهونه. علت محرکه د ګیسي یو علت محرکه ده، یو علت باعثه ده. حدیث باعث ذکر کوي چې وجه څه ده، ځمکه ولې خوځي، باعث یې ګناه دي، دا علت باعثه ده. ساینسدانان وایي ګیس ته، نو شریعت خو دې نه انکار نه کوي چې ګیس ته، خو علت محرکه ده. داسې دې متعلق زلزلې نورې کیسې وې. هغه ویل چې ته موږ سره یونیورسټۍ ته لاړ شه، هلته خلک کافر کېږي. ویل چې اوس یو کس موږ سره نه راغی تبلیغ ته، موږ ته ورته چې ته سیروزې تر سره لاړ شه. هغه ویل چې زه دین مننه بیا به څنګه زه سره زه مننه بیا چې منې نه بیا به څنګه ځې. دې وجې نه ګوره علم ډېر ضروري ده. علم چې ډېر وخت ولګیا چې خدای وپېژنې، که بے علم نتوان خدا را شناخت، په یې علم چون شمع باید گذاشت. علم پسې به داسې ولګېږي لکه شمع چې ولګېږي. که بے علم نتوان خدا را شناخت، چې علم نه سره خدای نه پېژنې، فکره ورته نه جوړ شي. اوس طالبان فکریان دي. پیدا ټل کې دا هنګامه وه، دا اول فکریان هلته ښکاره شو. زه هلته وم، ما سره منطق دنیا طالبانو یغو زمانو کې وه ډېر طالبان، افغانیان به و ډېر زیاته وه. چې وا هنګامه شورېده سهار ټیم کې دا خیر جی کیم ده دا دربا ولګېده، دا دنیا ده، های هوی دا لرګي دي ورسره. سهار چې له ګنټې نه دي شوري، مونږ استادان له درسګاهونو وروتلي، دا څه چل ده؟ څوک غوږ خبرې ته نه نیسي چې څه کیسه ده. دا 20 مل کاله مخکې څه کیسه ده، څه کیسه ده، هېڅ پته نه لګي. خو دا منډې دي، په دې بازار کې منډې دي، څوک مخکې منډې وایي، څوک پسې دي، لرګي یې پسې اخیستې دي. نو موږ تپوس کړو که نه چې دا څه دي، څه دي، څه کیسه ده، څه کیسه ده. درسګاهونه یې بند کړه، دا منډې سوري دي، وال ټکول دي. دا وایي چې دا فکران یې مړوي، دې قتل پسې موږ وروتلي. فکران څه شی دي؟ موږ ورته چې فکران څه شی دي؟ بس دا های هوی شوري ده که نه، دفتر کې کېناستو، دا شیخ الحدیث صاحب د دیوبند، زه وم، نور مدرسین ټول سره کېناست. طالبان غومبۍ کېږي سره
اوس مونږ ورته چې څه کیسه ده چې دا فکریان دي ما فکریان څه شی مونږ فکریان نه پېژنو چې دا فکریان دي خدای نه مني عادت طالبان دي مونږ سره ها څنګه کیسه ده شور جوړ ده سره چې دا طالبان دي اول کال نه مونږ سره وو بیا اول کال کې دا کیسې کولې که نه مونږ سره چې دا فکر داسې کیسه ده اول یې دجې نه شروع وکړه دا فکر ده دا استنجا ده دا او دس ده فلان او فلان ده دا کیسو نه شروع وکړه آهسته آهسته داسې پسې راتله چې دا زنا ټیک ده وای کور دې برباد چې دا زنا ټیک ده چې فایده یې پکې که نه بیا دا زنا ټیک ده ها داسې راتله چې اخر دجې تر ورسېده چې دا یو سټیټ په کار ده داسې دا مونږ یو سټیټ په کار دی ملک هغې ته به دا ټول خلک خدمت کوي څوک په مالک نه وي ذلیل ته نه جوړوي یو سټیټ خدمت پکې ټول خلک په سټیټ ته لګوي خدمت پکې بس تا ته به ډوډۍ میلاوي کور ته به دې میلاوي ها دا کیسې وروسته یې 2 قدمه بعد بیا وی چې د عیسی علیه السلام سره دا نشته عیسی علیه السلام خو دغه شاه ولی الله وکړ د شاه ولی الله 100 کاله کېږي چې مخکې تېر دا عیسی علیه السلام ما کولی شي څه بیا وایي چې هغه ده جنت چېرته ده سړی جنت خو دا کشمیر ته وایي پاکستان کې کشمیر ده نه دا کشمیر جنت ته حدیجې تر ورسېده بیا کېده ویل چې بیا ویله چې دا لنډ سټالن څه و شوروي والا چې افغانستان باندې حمله وکړه دا غټ مولیان و لوی علما و لنډ سټالن د افغانستان باندې چې حمله وکړه دا کمونیسټ دا غټ علما خو دا افغانستان علما فتوی ورکړي چې دا کافر دي مونږ سبقونه دې پر وایو چې فتوا درکړو چې تاسو کافر ها وایي چې دا لنډ سټالن غټ مولیان حالانکه هغه خدای نه منلی نه رسول منلی نه قرآن منلی خو ویل چې دا غټ غټ علما وو ها اخر دجې تر ورسېده چې دا قرآن څه ده دا د الله کتاب نه ده دا د محمد صلی الله علیه وسلم خپل کتاب ده دجې ته راغلی بس چې دجې ته راغلی که نه بس بیا مونږ توکل ته وکړه اوس څه شو وایي چې دا منډې والې سره ورنه پټ شو خو مونږ یې دا قتل کړی و چې دا قتلو بیا فتوا ولیکله ټول علما جمع بیا جلسه جوړه شوه تقریرونه وشو دا داسې خلک دي دا اوس وزیرستان په ډک خو تاسو وفاقیان چې ورشو تاسو خو سیده غلطئ چې خبره ترکې به ومنلې یا لکه سبقونه تاسو نه وایي سبق نه وایي خود دي دا مولانا محمد احمد صاحب دا په دهلی کې مشهور منطقي تیر شوی ده غاټ منطقي دا د علامه عبدالحق خیرآبادي د قاضي شارع ده د ده برای راست شاګرد مونږ ته مرتونګ بابا طرف نه دا روایت و علامه رشید احمد صاحب ده چې ما ته پلار ویله علامه مرتونګ صاحب چې مولانا د محمد احمد صاحب ما لیدلی و دې باندې فخر کوله چې محمد احمد صاحب چې و دی خیرآبادي شاګرد و دا ما لیدلی و وی چې دا محمد احمد صاحب دهلي ته راغلی که نه دنیا برماته وه علما طالبان ټول مدرسو به چوټي کړه محمد احمد صاحب راغلی بیا به درس شروع کړي قاضي دا درسونه د فلسفې به شروع کړي که نه دا ټول مخلوق په ورته ناست دا محمد احمد صاحب څه ده دیوبند یو کتاب د 3 جلده ده ما خپله کتلی ما نه اوس نام ویردم معتبر کتاب ها دا به و غالبا خو ما ته یو کس وایي او تلکي مروت کې چې مولي صاحب درازه چای به اوس کو بیٹک کې یو کتاب به زه دیوبند ولته ته ښکاره کړم عجیبه کیسه ده ماشا لاړه ورسره چای مو وکړې کتاب یې واخیستی 2 جلد ته سفر واړوله ویله دا وګوره هغه چې ما وکتله که نه نو آیت 2 حالات لیکلي وو
محمد احمد صاحب وایي چې زه وړوکی وم پلار مې غټ حکیم و دهلي چې حکیم محمد دایم دا یې نام ما پلار دا مخکې زمانې خبرې وی چې پلار زه وړوکی وم ګوتې نه نیولی وم داسې 7 کالو به وم پلار راوستم دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند دلته نوی قایم شوی نانوتوي صاحب و چې امام المتکلمین دا ټول علوم یې یادې وو دا قاضیان دا حمدالله دا حاشیې دا نقطې دا هر شی یاد و محدث و که سم عالم وی چې نانوتوي صاحب ته رالو که نه نانوتوي صاحب خواته مېلمانه و ځکه خو پیر و ډېر لوی عالم موږ لږ انتظار وکړو چې کله مېلمانه ووتو نو پلار زه وروستم نانوتوي صاحب تر مخ کېناستو نو ما پلار ورته حکیم محمد دایم بله خبر نه ورته کوي اول یې دا سوال ورته وکړو چې حضرت دا ما زوی ده محمد احمد ده ته دعا وکړه سیده دا ورته ویله چې ده ته دعا وکړه وی چې نانوتوي صاحب سیده لاس اوچت دعا کې داسې وایي چې یا الله دنه لوی امام جوړ کړي د منطق د فلسفې چې دا دعا یې وکړه وی چې دعا نه بعد ما ورته چې حضرت ما خو دا بچت ته راوستی و دې پاره چې ته دعا ورته وکړې چې محدث وي ولي وي خو تا خو داسې دعا ورته وکړه چې خدای پاک دا د منطق او د فلسفې غټ امام کې وی چې نانوتوي صاحب ته سوچ نه وکړه سیده جواب ورته کړی کړه دا کتاب ګور کړه جواب کې وایي چې دا داسې دور ده چې منطق فلسفې علم کلام نه بغیر ایمان باندې ټینګېدل اور لاس کې نیولل دی دا داسې دور ده چې منطق فلسفې نه بغیر ایمان باندې پاتې کېدل دا ډېر ګران دی دا یې جواب و نو تاسو چې علوم نه کوو بیا فکران ته نه جوړېږي ټول به فکران تقریرونه به کوو اوس طالبان دولدي نارې کوي ځکه دا نارې دیوبند کې چا کړي چیرې دستګاه کې نارې زنده آباد دي دارالعلوم دیوبند درسونه وشو دلته موږ کانیې کې طالبیګانې کولې محدث علامه عبدالحق دا لوی محدثین وو هلته خو نارې نه وې سرونه به ټیټ کړي وو طالبان سبق کوو سبق 15 شعبان پورې به سبق و رمضان ته نږدې به چوټي شوه دا به جاري سبق اوس خو تاسو 3 میاشتې وایه هلته به شعبان 15 پورې سبق وه دا کتابونه به ټول جي ته ورسېده جي ته به ورسېده دا به طالبان تلل تاسې نه چې کتاب منځ کې پرېږدي چې منځ کې پرېږدي به دا نور څوک تا ته وایي دا نور باندې به ته چېرته پوهېږې چې لس پاڼې ووایه دا نور پرېږدي نو به دا نور څوک ته وایي ته به چا ته وایې چې ویلی دی نه به چا ته وایې دا حقانیه وه نارې خو نه وې نارې درا ولګي ځکه چې طالبانو بل شی زده کړي نه دي که نه خو دا نارې زده دي مورې فلان څنګه آباد درا ولګي دا څه ته نیو ټاون ته ورشه کراچۍ ته هلته نارې شته ته دارالعلوم کراچۍ ته ورشه هلته نارې کوي څوک سبق چې چیرې نارې سبق چې خو شپې مطالعه وکړې بیا غوږ نیسې سبق ته توجه سره به ناست چې زده یې کې نارې خو نه یې که نه خو دا طالبان په نارو شروع کړی ده سبق نه وایي فنون نه وایي قضیه جملې خبرې کې فرق نشي کوی انشاء ترجمه نه ورځي چې انشاء چېرته ته وایي جمله انشایي څه معنی ده نه ورځي دا نه ورځي نارې ښې ډېرې کوي نارو ته توره کوي دا طالبان دې کې ډېر تفصیل د فکریانو کې دا اوس فکریان راغلي دي کالجونو کې خلک یې ټول کافر کړه اوس قرآن تاسو ته منتظر ده چې ته به د قرآن اعجاز څنګه بیانې دا څنګه معجزه ده معجزې تعریف په څنګه کې د وته موبایل معجزه ده ته وایي په موبایل معجزه ده فکریان به ته وایي نو ته څه جواب ورکړې
د موبایل څنګه معجزه ده که نه؟ خو معجزه خو دې ته وایي چې بلا اسباب وي، چې هېڅ سبب یې نه وي، دې ته معجزه وایي. موبایل پر خو اسباب دي، دا وینه نه دا پیچونه دي، ماشینونه دي، دا شان سببي شي ته خو معجزه نه وایي، غیر سببي ته معجزه وایي. دا خبره اوس تاسو دغسې فکران ملګري کېدای شي دلته پکې ناست دي، موږ ته خو پته نه لګي ځکه طالبانو کې سبق وایي. عقل حیران شي پیسې خو وګټي چېرې که نه سبق وایي عقیده دی ایمان دی نشته نو چېرته بیا لګی ولاړ صرف پیسې ګټي چې ایمان دی غلط ده ایمان دی نشته ایمان اصلاح وکړه علم خو سریه د اصلاح ده. ته لوی لوی علماونه پته وکړه کمونیسټ کېږي نه فکري جوړېږي نه شي دا ولې نه جوړېږي ځکه پوهې که نه د الله په وجود د الله په عظمت پوهې ځکه نه فکري کېږي که تا غوندې بیا خو فکري شي بیا خو فکران کېږي. دا لوی علما ولې نه فکران کېږي دا ولې نه دي فکران شوي ځکه هغو سره علم یقین په بداحت الوجود دی الله هغه خو داسې او ته چې سبق نه وایې بیا فکرای شي نه فکرای اوس څه شی بخورا خړه خوراک کوه بیا میتازو ته ځه خورا میتازو ته ځه خورا میتازو ته ځه اخیر چې مړ شي بس دا یې فایده ده نور څه شی نور فکریتوب څه شی شو خوره یې میتازو ته ځه بیا خوره بیا میتازو ته ځه چې مړ شي ښه دی نو داسې مو وویله له سره اول نه مو داسې شروع کړه چې لا تصور دا مو مخکې ویلي وو تصور څلور قسمه ده بالکنا بکنی بالوجه بوجه ولا تصور کې دوه احتمال دي مجهوله معلومه بیا یا شان نه حال یا هو زمین نه حال چې شان نه حال کې لا تصور مجهوله شان نه حال کې لا تصور معلومه هو زمین نه حال کې لا تصور مجهوله هو زمین نه حال کې لا تصور معلومه څلور احتمال شو هر احتمال کې څلور معنی دي بالکنا بکنی بالوجه بوجه ټول شپاړس احتمال شو. اول شان وال بیانو ځکه دا آسان دي او هو زمین نه چې هلکې ګران دي نو به وروسته بیانو هغه کې باس ډېر دی دا شپاړس احتمال شو. شان وال مقدم کو په هو زمیر باندې اوس دغه شپاړس احتمال څه دي دې کې بعضې داسې دي چې نفي صحیح ده مدح ده پکې نفي صحیح ده مدح ده پکې د الله شان سره خاص ته نفي یا الله سبحانه سره خاص ته نفي بعضې داسې دي چې نفي صحیح ده مدح نشته پکې ځکه مختص نه دي او بعضې داسې دي چې سره نفي نه ده صحیح. اوس مونږ هغه بیانو اول چې شان نه حالي بیا بیانو هغه چې هو زمین نه حالي اوس چې لا تصور مجهوله کې شان نه حال کې اوس دا معنا پاله کون د شان دی واجب تعالی کې لا یتصور چې دا نه د متصور یا الله شان تصور نه کېږي. اوس تصور دوه قسمه ده یو تصور تفصیلي یو تصور اجمالی. نو که تصور تفصیلی واخلې بیا نفي ټیک ده لا یتصور د خدای پاک شان نه کېږي تصور تفصیلا څه معنا چې د هر یو شان تصور کې یا بالکنا یا بکنی یا بالوجه یا بوجه تصور خو دغه ده چې یا بالکنا کې یا بکنی یا بالوجه یا بوجه نو د خدای پاک شان تصور نه کېږي تفصیلا چې د هر یو شان تصور وکړي تصور خو به تعریف سره کې کنه بالکنا بکنی بالوجه بوجه. اوس چې تفصیلا شان واخلې بیا نفي ټیک ته مدح ده پکې ځکه تفصیلا شان غیر متناهي ده تفصیلا شان غیر متناهي ده. شان نه مراد صفات الافعال دي صفات الافعال هغه صفات دي سبحانه وتعالى چې مخلوق ته مضافي لکه یحیی بل ته حیات ورکول یحیی پس ده چې بل ته حیات ورکړی اذلال بل ته ذلت ورکول اماتت بل ته موت ورکول دا صفات فعلی دي. نو شان نه مراد صفات فعلی دي صفات فعلی غیر متناهي
نو شان تفصیلا غیر متناهي یو احیا غیر متناهي بل ته حیات ورکول تا ما تا بل تا شګو ته اسمان ته ستورو ته ځپسې قبر زمانہ ځپسې آخرت زمانہ غیر متناهي حیاتونه الله ورکوي وری دي ټول جهان ته او د هر چا کې حیات ته شګو کې حیات ته دا شګې به ګواهي کوي که نه ځمکه قیامت پورې دی حیات ته پکې که نه دومره دا چې الله فرمایي چې تاسو نه پوهېږو په لا تفقهون تسبیحهم هر شی دی الله تسبیح وایي تسبیح خو پس وایي چې حیات یې پکې که نه حیات هر شی الله فرمایي تسبیح وایي خو تاسو نه پوهېږو موږ نه پوهېږو که نه نو دا غویا څنګه تسبیح وایي دا دیوال څنګه تسبیح وایي دا شګې څنګه تسبیح وایي نو شان د رب سبحانه غیر متناهي ده تفصیلا ځکه شان د رب صفات الافعال دي صفات الافعال هغو صفاتو ته وایي چې اضافت یې شوی بالفعل مضاف الیه ته صفات الافعال غیر متناهي یو احیا غیر متناهي فضل د نورو صفاتو فعلیونه نو شان صفات الافعال غیر متناهي بل وجه ده کسرات شیون غیر متناهي به شیون غیر متناهي والمقدم حق فقط التالي مخکې ویلو اثرات شیون غیر متناهي دا ټول جهان اثرات دا یو سکیټ څه دا ورځ چې تیریږي دا اثرات دي شان دی رب دا تامه چې ناستو دا یو سکینډ دا تامه ناسته دا بل نه بدله ده دا د خدای د شان اثرات دي دا یو بل ته ګورو دا د شان اثرات دي دا ګرځو را ګرځو دا د شان اثرات دي نو کسرات شیون غیر متناهي شیون غیر متناهي شیون مراد صفات الافعال چې شیون غیر متناهي تصور نه کیږي ولې نه کیږي ځکه تا ویلي و بل ورځ چې زمانہ دی علم د نفسنات کا زمانہ متناهي ده یا خو نفس حدیث ته لکه دا مذهب د متکلمینو ده ارواح حدیث دي الله پیدا کړ ارواح د آدم علیه السلام شان په یوجي بیا سوال وکړ الستو بربکم تاسو رب نه قالو بلا ټول ویل ته یا الله څلور کسان دي چې هغه وایي چې مونږ ته دا یاد دی د خدای پاک دا چې مونږ پیدا کړو رب دا سوال مونږ نه وکړ الستو بربکم مونږ ټول ویل بلا مونږ ته دا یاد دی څلور کسان داسې تیر شوي دي چې اته دا ازلي وعده یاد ده چې مونږ بلا وویله خدای په مونږ نه سوال وکړ چې تاسو رب یې که نه مونږ ټول وویل چې یا الله ته مونږ رب نو کسرات شیون غیر متناهي یا شیون غیر متناهي والمقدم حق فقط التالي اثرات خدا ټول جهان اثرات دي دا ټول شګي اثرات دي دا غیر متناهي دي چې اثرات غیر متناهي خو شان به غیر متناهي ځکه شان صفت فعلی ده مؤثر ده پر اثراتو کې نو که اثرات غیر متناهي خو صفات الافعال چې صفات فعلی چې د اثراتو ته مضافي دا به غیر متناهي وإلا لازم بشي وجود د اثر به د مؤثر نه والتالي باطلون نو شان غیر متناهي تصور څوک کولی شي نه شي کولی هر چې پرای د متکلمینو نفس حدیث ته ما خدای پاک مخکې پیدا کړ بیا بدن کې وي بیا به لاړ شي تېره بس دا لږ زمانه کې دا علم حاصلوي بیا نه حاصلوي نه بیا عبادت کوی شي عبادت ځای دغه ده دنیا عبادت ځای ده اپرای دی با حکماو اگر که نفس قدیم دا خو علم زمانه متناهي ده کنه چې تعلق بالبدن ده الی فراق البدن تعلق بدن سره حدیث ده فراق پورې نو نفس اگر که قدیم ده خو زمانه دی علم زمانه متناهي ده په متناهي زمانه کې غیر متناهي علوم نشي حاصلېدای تصورات نشي کېدای نو لا یو تصور تفصیلا تصور نه کیږي اجمالا کیږي اجمالا نفي نه ده صحیح اجمالا ټول شانونه دا په شانون کې داخل دي دا شان دي کنه هر یو باندې اطلاق ته شان صحیح ده نو شان جنس ته ټولو شیوناتو پر شان جنس افصل چې ده مؤثرون شان مؤثرون شان مؤثر ده کنه دا صفات فعلی مؤثر دي کنه
دا یو تصور یې وشو بس شان المؤثر شان مؤثر ده دا تصور یې وشو یا دا اجمالا تصور یې کېدای شي